نو کله برته د دشمن یاره در باندې راځي، کله به در باندې قحط راځي، کله به در باندې د مال نقصان، د جان نقصان، د کسب نقصان. چې دنیا کې سړی وي نو دی دنیا کې دا خبره راځي، نو ته به دې کې څنګه، ته به دې کې صبر اختیار. نو چې صبر دې اختیار کړ نو عزت به خدای څومره درکوي او امن او سکون به درته څومره ملوشي. که سړی دې صبر وکړي نو څه به وکړي؟ د سړي زوی مړ شو، دی ډېرې چغې وویل نو جمدې به شي. سړي په باغ ګالی وشوه او دی ډېرې چغې وویل کنځلو کې خدای ته، رسول ته، بادشاه ته، حکومت ته. دوی به څه وکړي؟ څه بیماري پرې راشي چغې سوري وویل دوی به څه وکړي؟ دا خو خدای خپل تعلیم مونږ ته کړی وي چې دنیا کې دا څیزونه راځي، دې نه بادشاه نه بچ کېږي، پیران ته نه بچ کېږي، عالمان ته نه بچ کېږي، خانان او اربابان ته نه بچ کېږي. د دې زامن مري که نه مري، باغونه تلف کېږي که نه کېږي. لوی وزیري نن فقیري، پرون بادشاهي نن په تخت جیل کې دم نه پروت دي، د تپوس یې څوک نه. نو دنیا خو د امتحان ځای دی. ولنبلونکم بشیء من الخوف، امتحان به راولم په تاسو، کله په یاره، کله د لوږې په ذریعه، کله مالونه کمیدل، کله د جان، کله د میوو، دا به راځي. خو ته به څه کوې؟ ته به صبر کوې. نو خدای وایي چې صبر دې وکړو. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه، زیر ورکه پیغمبر زما د طرفه هغه صبر کوونکو ته اذا اصابتهم مصیبه، چې هغې ته معمولي تکلیف مرسیږي په دنیا کې، نو هغې دا وایي انا لله و انا الیه راجعون. موږ ټول د خدای یو او موږ به ټول خدای ته ځو. دا د اطمینان یو سبق دی، زړه به دې خوشحاله شي. ځکه د انا لله مطلب دا چې مونږ د خدای، زمون باغونه د خدای دي، بچیم د خدای دي، مالم د خدای دی، جندم د خدای دی، راکړې خدای دی. نو که دغه مالک واغشتل نو څه چله شو؟ مالک خپل مال کې تصرف کولی شي. د سړي باسونه یو یو ځای ولاړي بلبل، دا ورته سپیلی شي چې واله د سړي لرګي وي څو څه یو سنه کورسۍ جوړه کړي، دا ورته سپیلی شي چې واله هلکه تمام کپړه دې د سنه صادر جوړ کې، سنه کمیس جوړ کې، دا ورته ویلی شي چې واله د خدای په کارونو کې د ظلم تصور نه راځي. ځکه ظلم هغه کار ته وایي چې سړی په پردي مال او ملکیت کې تصرف کوي، نو دې ته ظلم وایي. چې خپل مال دولت دی ته چرګالاله دې ته څوک ظلم وایي چې ستا خپله چرګه چې پردی نو خلک وي ظلم دو، خپله انځانه دې پرې کړه دې خوړه دا څوک وایي چې ظلم دو، چې پردی د دوکان نه راواله نو خلک وایي ظلم دو. نو د خدای په ذات کې د ظلم تصور کې دی نشي، ځکه هر څه د خدای دی. نو ته به عقیدتاً دا دی او د دې معنا احساس به زړه کې راولې انا لله، مونږ ټول د خدای یو. دویم و انا الیه راجعون، مونږ به دې خدای ته واپس کیږو. نو زه چې ماله څه تکلیف راغی په دې به خدای یو لوی اجر راکړي، واپس کېدل هم د لوی خدای ته دی. نو دې سره به تا ته اطمینان حاصلي. او کنه دا نه کې چغې سورې شور و شر کې، نو دنیا به دې سپېري، آخرت به دې سپېري. دنیا خو په دې سپېره چې دشمنان به در پورې خان دي، ته به په هغه مخته، او آخرت به دې سپېره په دې چې د خدای ناشکري دې وکړه، خدای دې خفه کړو، نو هغه ثواب دې مقطع